بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو پروګرام د خیبر مرکز زم سعودي احمد افریدي نن د عدنان شینواری د قتل په سلسله کې چې کوم احتجاج روان دی د هغه څلورم ورځ دلته کې قومي خلک هم موجود دي سیاسي قیادت هم دلته کې موجود دی د عدنان والد صاحب هم دلته کې موجود دی نن مونږ تاسو ته کتونکو تازه ترین صورتحال پیش کوو چې دا سیاسي قیادت دلته موجود دی دو د دغه خبرې د دغه تنازع چې دا کوم ټینشن جوړ دی دغه حواله سره دوه څه حکمت عملی اوسه پرې څه پیشرفت شوی دغه حواله سره به سیاسي مشرانو سره خبرې کوو زه اوس د جماعت اسلامي د ضلع خیبر جنرال سیکرټري مراد حسین افریدي سره خبرې کوم چې هغه په دې حواله سره سي مراد حسین بسم الله الرحمن الرحیم ټول نو خو تاسو شکریا ادا کوم بل دا واقعیا چې د څومره مزمت کو هغه کم دی ډیر ظلم شوی دی ډیر زیات د افسوس مقام دی چې ریاست د مور درجه لري خو هغه مور چې کنن انتهایی لکه د خپل عوام سره ډیر زیات بدسلوکی وکړه ډیر غټ غلط کردار وکړو چې کوم پورې د مذاکراتو خبره ده مونږ خو مذاکراتو نه انکار نه کړی خو مذاکراتو له هغه خلک راشي چې سره اختیار وي چې هغه په دا خبره پوهیږي لکه تاسو چې اي سي او ډي سي یا ډي پی او دغه خبره اختیارمن نه وي چې دا مذاکراتو کې دا مسله حل کړي یار بالکل ډي سي خو غریب خو ایسه مر سره نه خو ډي پی او چې هغه سره بهر حل لږ خبره وي خو هغه دغه کومه واقعیا چې شوی دو نو هغه پوره کېدو لکه ممکن نه هغه خبره یعنی موږ د پر هغه خبره منل چې سیاسي قیادت د فیملی چې خلک دي هغه پر د منلو هغه نه واجوګانه وا چې موږ خبره منلې ویږي اوس د ان پی ضلع خیبر صدر شاه حسین شینواری سره خبرې کوو چې هغه په دغه شي کې بالکل ډیر پیش دی چې هغه په دې حواله سره څه موقف لري شاه حسین تاسو لکه دا خبرو کو چې اوسه پر کوم مذاکرات شوی هغه نه تاسو مطمئن یو یا کنه مطمئن په څه بنیاد باندې نه مطمئن ډیره مهرباني اصل خبره دا ده چې مونږ خو تاسو ته پته چې سیاسي خلک یو مونږ په ډایلاګ هم خبر یو مونږ کې لچ کم شته دی خپل فلیکسیبিলিټی چې کوم دا مونږ پرونم خودلې دا هغه بل ورځ مونږ خودلې دا او ان شاء الله بیا به هم خو یو خبره چې د جوړ لور درومي مونږ نه کومونه ټکراو ته جوړو نه ریاست سره مونږ جنگ شته دی نه په شوق باندې دلته د سرک په منځ کې ناست یو دا مونږ مجبورای دلته دا قوم هم راوړی دی او دا خلک هم راغلي دي او دا سیاسي تنظیمونه هم په دې ځای باندې خپل مجبورای راوړي دي که دغو خلکو موجوده د ریاست ذمہوارو کسانو کوم قسم رابطه مونږ سره وکړه او دومره یو طریقه یې جوړوله چې کم از کم زموږ د بچو د مستقبل او د سر بچولو یو امید پیدا کېدای شي نو ما په خیال چې مونږ څه په ضد باندې نه یو ناست لکه دا کوم کمپنسیشن چې افر کړی و تاسو دغه نه مطمئن کنه تاسو چې پراپر د شای انویسټیګیشن جوډیشل انکوایري وشي یا نور څه مطالبات دي تاسو داسې چل دی کمپنسیشن خو نه چې وای نو بیا په هغه مونږ لږ ډېر سوچ کړی وای خو نه خو او څو پورې چې د خبره د انویسټیګیشن او دا خو ګوره مطلب دا چې دا د ریاست سټیزنو دا حق لري په کار دی چې انویسټیګیشن وشي چا چې ماورای عدالت دا کار کړی دی د هغه ته سزا ورکړی شي مونږ دا نه یو چې دا به ریاست کړی مونږ په ریاست باندې ګوتې نه نسو مونږ په هغو خلکو باندې ګوتې نسو چې په ریاست کې څوک ریاست دشمنه پالیسۍ جوړوي یا ریاست دشمنه حرکتونه کا په هغو باندې مونږ اعتراضونه دي او انشاءالله چې مونږ د دغه ریاست خلک یو مونږ دلته ژوند تیرول غواړو که آینده دپاره داسې واقعیات خدای د مکه او رادرومي او د دغو خلکو ارادې کږي مونږ به بیا هم راوځو میدان ته دا قوم به هم راوځي مونږ سیاسي خلک په په شا باندې مو ویاړو په دا سلسله کې لکه چې کوم د عدنان شینواري ورثه دي هغه والد صاحب د خاندان والی هغه او د تاسو په منځ کې هماهنګي شته چې کوم تاسو چارټر اف ډیمانډز یې کنه مطلب چې تاسو یو قسم ډیمانډز دي هغه ډیمانډز بدل دي ګوره داسې چل دی چې د عدنان خاندان یا والد صاحب چې کوم دی کنه د هغه تعلق د هغه وخته پورې و چې کله د عدنان شهید لاش دلته مونږ مخې ته پروت و دی د هغه وارث دی د قومي مشکلاتو وارث نه دی دا اوس دلته دا قوم راغونډ شوی دی هغه خو یو فرد دی غریب خلک دي او مطلب دا چې په دباو کې هم راځي او په تیریستو کې هم راځي او یو څنډې ته به کا ورته وبهیي چې یاره ته دا خپل مړی وبخه دا د خپله فرموله ده که دی مړی بخي که نه بخي اوس دا قومي مسله دا قومي رنګ اخیستل شوی بیګا چې کومه واقعه وشوه او کوم خلکو تیش او اشتعال تاسو ولیده د دغه ژوندی ثبوت دا دی چې دا قوم چې کوم دی که نه نور دې ته تیار نه دی چې مزید جنازې ده ورکه
کتونکو په دا موقع باندې د جمعیت علماء اسلام لنډی کوتل مشر امیر کاری مجاهد شینواری دلته کې موجود دی. هغه نه به هم پوښتنه کوو. کاري صاحب دا راته وایي چې دا احتجاج به تاسو څومره ورځې پورې جاري وساتو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډیره شکریا ادا کوم چې زمونږ د احتجاج له تاسو کوریج ورکاو، تاسو راغلی دلته شریک شوئ. احتجاج مونږ مخکې هم کړی دی د خاطر شینواري په حساب سره او اوس هم چې دا احتجاج روان دی. په لومبۍ ورځ باندې مونږ دا خبره کړې وه چې دا احتجاج به تر هغه وخته پورې رواني، دا به جاري او ساري تر کومه وخته پورې چې زمونږ د دغه سیاسي اتحاد هغو یا د دغه قوم چې کومې مطالبې دي بنیادي چې هغه تر څو پورې حل شوي نه انشاءالله مونږ دا به احتجاج به جاري او ساري. ډیره مهرباني. د پیپلز پارټۍ یو اهم رهنما دلته کې ملک زاده ندیم افریدی هم موجود دی. دله به پوښتنه کوو. ملک صاحب تاسو راته دا خبره وکړو چې لکه احتجاج خلک یی چې احتجاج د ریکارډ کېدو لپاره یي، مطلب دا چې یو ترتیب جوړ شي، یو شیډول جوړ شي چې یا به په هر جمعه کېږي یا به په هر پیر کېږي، مختلفو ځایونو دلته مسلسل د احتجاج دی. د په نتیجه کې به لکه مطلب دا چې نورو خلکو ته تکلیف وي. نو تاسو څه فکر لرئ چې دغه احتجاج جواز جوړیږي چې دا مزید اوږد شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سودیر بھائی ډیره مننه، تاسو ډیره ښکلې پوښتنه وکړه. دا دلته چې څومره مشران تاسو وینو، دا څومره کشران وینو، دا قوم، دا ولس، دا چې ناست دی، دا د ښې ورځې نه دی ناست. دا نن اوله ورځ نه ده چې نن عدنان شهید چې کوم دی دلته په غیر قانوني طور باندې اوچت شو، په غیر قانوني طور باندې چې کوم دی هغه شهید کړی شو. هیڅ قسم جواز اوس هم نشته چې آیا د ګناه څه وه چې مړ شو. پاکستان دی، د مونږ مرجر شوی، د مونږ عدالتونه شته دی، د مونږ خبرې شته دی. د مونږ د احتجاج د قوم او د وطن د تکلیف لپاره نه دی. مونږ د خپل را روان د قوم، د وطن، د خپلو بچو د مستقبل د پاره چې کوم دی دلته تر هغه پورې هم ناست یو چې تر کومه پورې مونږ ته د را روان د مستقبل ضامن نه وي راکړل شوی چې آیا که مونږ سره څه کاروایي کېږي، مونږ د غل، د مجرم، د ډاکو ملګري نه یو. تاسو سیول ایډمنسټریشن یا پولیس ډي پی او چې راغی هغه نه مطمئن تاسو چې یا د صوبایي حکومت یا د فورسز څوک نمایندګان د مذاکرات وکړي؟ بالکل په دا کې چې کوم دی د صوبې کسانو هم انکار کړی دی، نه دي راغلي. په دا کې چې کوم دی دا نن کوم چې د ایف سی د هغه والا کوم د ادارو والا تعلق لري، دوی هم بالکل د مذاکراتو ته هېڅ قسم غاړه نه دوی ایښې. او جوډیشنل انکوایري چې کومه د حکومت ته طرفه مقرر کېږي هغه هم چې کوم دی دوی ورته غاړه نه ایږدي. لہذا چې کوم دی د مونږ ډي پی او صاحب او د مونږ اے سی او د مونږ ډي سی هغه ډېر بې بسه دي. هغوی سره هیڅ هم نشته چې مونږ له یې راکړي، نه د سبا ورځې د تحفظ ضمانت راکولی شي، نه د شهید پیکیج مونږ ته راکولی شي، نه چې کوم دی نورې خبرې راکولی شي. نو لہذا مونږ دا قوم دا تکلیف چې کوم دی دا تا وایو چې اواز د احتجاج د دغه دپاره وي، نه دا ظالمان د مونږ د هغه اواز چې کوم دی مونږ د خپلې لوکل میډیا ډېره شکریا ادا کوو. خو په بګیاړي باندې که د مونږ مېلمه رادرومي هم دوی دلته چې کوم دی فاتحې ته یې نه راپرېږدي. زمونږ قبایل وروڼه هغه میډیا چې کومه ده چې هغه راځي هم په کارخانو باندې ایساروي نه رادرومي. تاسو ته به پته وي چې د لوکل میډیا په ترو باندې که زمونږ په میډیا باندې څه راغلي وي به لہذا د هاي لیول میډیا چې کومه ده د هغوی په هغه باندې اوسه پورې هېڅ قسم خبره نه راغلې، نه په دا خبره وزیر اعلی ګڼېدلی، نه ګورنر ګڼېدلی دی. مونږ دا ټول هیڅ نوټس نه اخیستی، هېڅ نوټس یې نه اخیستی، بل مونږ د خپل سیاسي قیادتونو، د خپلو ملګرو، د خپل قوم د ایماندارۍ، د اتفاق، د دوی د خاندان چې موږ سره کوم قسم دلته ودرېدل د اوسه پورې ناست دي د هغوی موږ ډېره شکریا ادا کوو. خو یو خبره به د میډیا په وساطت باندې زه وکړم چې که هغه د موږ د قوم نه وي او دغه قوم چې کوم دی هغوی له عهدې ورکړي وي او هغه د حکومت په خوله باندې رادرومي چې دا قوم اوچت که او دا قوم وغولوه لکه څنګه بیګا چې کوم دی په دا قوم کې انتشار پیدا شو، نو مهرباني ده وکړي چې دا قوم هوښیار دی، باشعوره دی او هغه خلک د دغو خبرو نه پرهیز وکړي چې هغه دا دعوې کوي چې دا قوم د ما دی او چې زه یې څنګه اوچتوم داسې به اوچتوم. نه دا قوم هغه پورې اوچتېدی شي، نه موږ اوچتېږو. دا به دا ټول قوم د سلا په مشوره باندې به موږ یو خبره کوو او د هغه قوم په سلا باندې چې قوم شپې ته شپه ورځ یې موږ به ورته ورځ یو چې ورځې ته شپه یې موږ به د دغه قوم سره ناست یو. انشاءالله د قوم په متفقه طور باندې به یو لایحه عمل تیاریږي او موږ به فیصله کوو چې آیا زموږ احتجاج له به که موږ بل شکل ورکوو نو په کومه طریقه باندې به یې ورکوو. هغه به نن په 5 بجې باندې زموږ ټول سیاسي قیادت چې کومه اعلان کوي.
حضرت ولی موږ سره موجود دی هم د پیپلز پارټي یو سینیر رهنما دی دنه به دا پوښتنه کوو چې تاسو دلته به ذات خود موجود یو په احتجاج کې شریک یو د تاسو په پارلیمنت کې په سېنات کې په صوبه کې هم نمائندګي شته آیا هغو سره تاسو په سیاسي مشترکات ور باندې یا تاسو انډیویجوالي خبره کوو چې دا په لکه فرض کې ندیم خبره وکړه چې گورنر وزیر اعلی نوټس نه اخیستی نو دا تاسو خپل پارلیمنټریان سره دا خبره نه ډسکس کوو چې دا په سېنات او قومي اسمبلی کې دا خبره ټیک اپ کی بسم الله الرحمن الرحیم ډیره شکریا یقینا چې دا مونږ بنیادی فرض دی او دا مونږ حق دی چې مونږ د کومو پارټو سره تعلق لرو هغه مونږ دغه پاله لرو چې کله د مونږ په علاقې یا د مونږ په خلکو باندې کوم مسایل سره مونږ مخ شو چې هغه د مونږ مخ کې بیا आवाज اوچت کی په دا سلسله کې نن سبا چونکې د پارلیمنت اجلاس نشته نو دغه وجه نه هغه نه شي باقي ټولو سیاسي پارټو چې دلته کم موجود دي یا غیر موجود دي هر پارټي کسانو د خپل قیادت سره په دا باندې مشاورت کړی دی وغولې دا ویلي چې مهرباني وکړو چې د موږ سره د کم ظلم شوی دی دا که د سېنات اجلاس وي که د قومي اجلاس وي که د صوبایي اسمبلي اجلاس وي په هغه کې په دا خبره باندې ضرور خبره وشي او په کار دا ده چې موږ مسالې چې دي دا په پارلیمنت باندې هایلایټ شي موږ سره دلته د پی ټی آی لنډي کوتل فخرالدین شینواري موجود دی دو دلته په مرکز کې او په صوبه کې حکومت هم دی دو دلته کې چې کوم دی نیم د دغه حلقې نه جوړ شوی دنه به دا پوښتنه کوو چې تاسو لکه دلته کې په احتجاج کې شریک یو آیا تاسو خپل وزیر اعلی خپل گورنر یا ایم ان ای چې کوم فیډرل منسټر دی هغه سره چې دا خبره ډسکس کړې چې د خلکو ژړا او فریاد ورته ورسوو کنه دلته تاسو صرف په لوکل سطح باندې خلک مطمئن کوو چې موږ په د احتجاج کې شریک یو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول نړیوال خو تاسو مشکور یو چې کوم طریقه باندې د احتجاج تاسو کوریج کوي ډیره مننه ما وختیم یو غنټه مخکې کوم زمونږ د ټول پاکستان چیف ارګنایزر سیف الله نیازي صاحب دی هغه سره زه وکړم د معلوماتو چې د هر څه ماته واتساپ کا کوم واقعیا شوی څنګه شوی ده ما مراد حسین سره د ټول سیاسي پارټیو سره مخه چې هغه طریقه باندې ورولګو دین علاوه ما پرون وزیر اطلاع کوم شوکت صدر چې هغه سره په رابطه کې ما وختي په کابینټ میټینګ کې ما خپل خواري پوره هدا پور کړی را او څه ته ویل هغه ته وی چې د میټینګ نه پستا سره موږ پوره رابطه کړو سپونه نازي سیف چونکی هغه ته مال واتساپ نه کړی ځنه زلار شم زه نړ دلته شتن لري هغه ته پوره تفصیل ورولګم ان شاء الله تعالی چې په کام سره په هر سطح باندې ولاړ چې څومره موږ په حیثیت ورکر او په حیثیت د کوم نماینده موږ نه سکیږي هغه موږ هر څه د आवाज وچتو دا خپل منسټر خبره نه کړي نه موجوده منسټر سره خود موږ له رابطه نه راشوي او نو هغه فلال دوی داسې عوامو سره د تم نه دی راغلی شوي چې هغه په کار چې هغه نو عوامي نماینده دی هغه یو زما یې نه زما حکومت نماینده نه دی هغه د دې علاقې نماینده په کار چې هغه په خپله باندې راشي به ذات خود راشي او هغه کسان راولګي دا به زه وایم چې بدقسمتي ده چې هغه اوسه پورې دلته د عوامو سره رابطه ونه کړه او رانغی مهرباني کتونکو دا د سیاسي پارټو قائدین مشران چې هغه په تفصیل سره خپل خبره وکړه موږ به مختصر د عدنان شینواری د والد صاحب سره هم خبرې کوو چې هغه په دغه لسه رائے لري اجي صاحب تاسو راته دا وایو چې تاسو خو بچای هغه شوی دی بنیادی لکه خلکو خبره زکه خپل خبره نه کوو خلک دا خبره کوي چې نن د درنه چې دلته خلک یې چې دا کار چې شوی به طریقې شوی دی د مرګ چې شوی دی دا چې تاسو دا موقف دی چې دا څلور میاشتې مخکې دا تاسو بچای غایب شوی و تاسو په دا څلور میاشتې کې څه په دا باندې خاموش شو تاسو ژړا فریاد یا تاسو چې ته میډیا ته راغلی یو چې تنچاله درخواست ورکړی دی چې ما بچای غایب دی اوس د احتجاج بیا څه جواز جوړیږي چې تاسو هغه څلور میاشتې خاموشي اختیار کړې وه نو مونږ خو دا ووایو که نه چې دا خو یو په خپله سرکاري سړی بل بار بار یې مونږ چې پوښتنې کړي دي که نه چا نام کړي دلته که نه په همدې هغه نام کړي دي که نه چې کوم خلک وو د کیمپ کې متعلقه خلکو نه مونږ دا پوښتنه کړې چې دلته به مو وکړه ویې به چې دا په ورسک کې دی چې ورسک له به لاړو سړی به مو وکړ خپله به لاړو ستا غوندې سړی ویې به چې بله ایسار کې دی چې بله ایسار له به راړو ویې به چې دا هغه په تاڼه کې دی دا دلته ګوره کافرستان په تاڼه کې دی چې هغه له به لاړو ویې به چې نه دا په اسلام آباد کې دی خو مونږ ته یا مستقل ځای نه وښود مونږ نه یې داسې غایب کړی همدا خبره زه کوم چې تاسو مطلب دی چې یو قسم ته مسګایډ کېدو صحیح معلومات تاسو لکه دا احتجاج څه نه ریکارډ کړو په دا باندې خاموشۍ کې څه مصلحت وو نو مونږ خو خاموش په دې پاتې شو که نه چې مثال خبره بس دا هغه و پټو رازه او
تکلیف چې هغه څه هغه یې مشکل اوس حاجي صاحب لکه اوس دا دی چې اوس خو واقعه شوې ده الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې وبخي وروسته تاسو د حکومت نه یا متعلقه ادارو نه ډیمانډ څه دي مطالبې څه دي لکه ته اوس څه غواړې به طور یو والد مطالبه هم دا ده که نه چې دا ظلم دا ولې وشو بس دا خو ټیک ده بس دا که ګناهګارو دکې ګناه وه هغه ګناه مونږ ته وښیئ عدالت یې وښیئ چې دا ګناهګارو دی عدالت ته پیش کړی وای مونږ دا مطالبه ده که نه کمپنسیشن یا چې کوم تاسو له هغه پیکیج ورکوي هغې حوالې سره تاسو ته اوسه پورې څه پیشکش شوی دی چې یا به نوکري درکړو یا به څه پیسې درکړو یا تاسو دیت غواړو څه طریقه تاسو کوئ نه دا پیشکش مونږ سره نه دی شوی تاسو مطالبه څه ده مطالبه هم دا ده چې انصاف ده وشي انکوري ده وشي انصاف ده وشي مونږ سره دا ټول کوم چې ولیار دی دا په دې باندې ولیار دی مونږ هېڅ هم د حکومت نه غواړو هېڅ هم نه غواړو انصاف غواړم انصاف چې دا څه وجه تا 4 میاشتې ورکه کړی بیا 4 میاشتې دا یې چې مطلب چې کوم جرم یې چې کړی و ما ته به وښلی وای چې دا جرم یې کړی دی او دغه مطلب بیا یې سزا ورکړې وه څه پروا یې نه کړه څه پروا یې نه کړه دا جرم ده ما ته وسوخی د قوم په مخ کې چې دستي زه د قوم ته سوال وکړم چې ستاسو ډېره شکریا ستاسو ډېره مهرباني او دا څه چې وکړه ما سره هم ډېر ښه وکړه او زما زوی او دا مجرم ثابت شو او دا مجرم او کومه ځای چې ځو او بس دا روډ خلاص کړی او چې څه یې کړي ښه ده کړي حکومت ها بالکل کتونکو دا و د عدنان شینواري والد صاحب د خبرې تاسو واورېدې سیاسي قیادت خبرې هم تاسو واورېدې زه د خپل کیمرامین میراب او جبران شینواري سره اجازه